په ټول ملک کې 15 دسمبر د قائد اعظم د زیږون نیټه ډېر په جوش او جذبه سره ومانځل شوه. په دغه لړ کې د اغوش سنټر ګل آباد لخوا د قائد اعظم د زیږون په خوشحالۍ کې یو ښکلی پروګرام وشو. د پروګرام مشر میلمه امیر نوشاد صاحب سرات سید سلطانتیار فضل محمود بشمول سید الله او د اغوش سنټر استادانو او طالب علمانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې موقع مشرانو طالب علمانو ته د یوم قائد اعظم په حواله ډېرې ګټورې خبرې وکړې او د هغو وینا وه. په دې وجه باندې د قائد اعظم محمد علي جناح د ورځ مناوو چې موږ ته الله پاک د هغه په ذریعه او د هغه په کوششونو سره یو ښکلی ملک پاکستان موږ ته میلاو دی. موږ له اوس پکار دي چې په دې ښکلي ملک کې موږ به څه کوو. ملک خو میلاو دی او یا کاله وشو تاسو به د مشرانو نه واورئ د نورو خلکو نه په ټي وي ریډیو باندې ډېر زیات خبرې. موږ له دا پکار دي چې موږ به د خپل ملک د ازادۍ خیال څنګه ساتو. نو په هغې انداز به تاسو ته تقریرونه تاسو خپل پروګرامونه څنګه چې جوړوئ نو هغه به په دې انداز چې په دې کې موږ تعلیم په ازادۍ سره حاصل کړو. بیا مخکې چې زموږ کوم سیسټم چلیږي نو هغه چې موږ د انصاف په انداز باندې انصاف چې زموږ په عدالتونو کې انصاف وي، زموږ په انتظامي سیسټم کې په هغې کې انصاف وي، زموږ کوم الیکشن کوم طریقه کار دی په هغې کې انصاف وي، نو دا ملک به زموږ نه څوک دې ته به څوک په بدو سترګو نشي کتلی. پروګرام کې طالب علمانو په مختلفو حوالو د ټپلو سره سره د یوم قائد اعظم په حواله تقریرونه او ترانې وړاندې کړې او د حاضرینو نه یې داد واخیستو. اغوش سنټر ګل آباد د طالب علمانو د تعلیم سره سره په هم نصابي سرګرمو هم توجه ورکوي. ابو اسحاق اظهار الله، الخیام نیوز، ګل آباد، کوزدر.